أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورة آل عمران دي آيات نمبر 9. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر هغه کسان تابو چې هغوی توبه وکړه من بعد ذلك ورسته تر دغه کفر واصلحوا او صالحان وګرځید فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله عز وجل پر بخښونکی او پر مهربان دی. په مخکنی آیاتونو کې الله عز وجل د هغه کسانو چې د دین نه واوړي مرتد سي العیاذ بالله، نو دا غوی په باره کې دا فرمایل چې د دې خلکو سزا او بدله داده چې باغوی باندې بد الله سبحانه و تعالی لعنت وي، راغوی باندې ملائکه او لعنت وي، باغوی باندې ټول خلکو لعنت وي، او دوی په دې لعنت کې د همیشه د پاره وي. مطلب دا چې په دنیا کې خود الله تعالی د رحمت لري دي، آخرت کې به هم د الله تعالی د عذاب مستحق ګرځي. د دوی ته به د عذاب نسب کړل کیږي او نه به هغوی ته مخکې تر داخلي دوه څه مهلت ورکول کیږي، مگر هغه خلک چې هغوی توبه وکړي، یعنی د دې کفر سره وګرځي. نو باقي د مخکنی حکم څخه استثناء ده چې الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر هغه خلک د دې لعنت مستحق نه دي چې هغوی توبه وکړي من بعد ذلك ورسته تر دې چې کفر کړیو، د دې کفر څخه ورسته توبه وکړي واصلحوا او د زړه کیفیت هم صحیح کړي، د زړه کیفیت هم اصلاح وي. مطلب دا چې منافقانه شکل باندې صرف په ژبه باندې د توبې خبره ونه کړي. فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله عز وجل رب بخښونکی او پر مهربان دی. دا د عام انسانانو د توبې شرایط چې سړی ګناه وکړي نو د ګناه وروسته توبه وکړي او بیا ظاهري حالت د زړه کیفیت هم صادق کړي. دا د توبې شرایط دي. یو دا دی چې یو انسان العیاذ بالله د ایمان څخه واوړي مرتد سي، او د هغه د پاره حکم دا دی چې ایمان راوړي اعمال صالحه ته متوجي شي. یو دا دی چې انسان په ګناه باندې اخته مؤمني ګناهګاری، دا مؤمن چې په ګناه باندې اخته وي ګناهګاری، د دې لپاره څلور شرایط د توبې سره. اول شرط د توبې دا دی چې دای د کوم بد عمل څخه توبه کوي، په دې کې بدای کامل عزم لري چې دا کار باندې نه کوي، عزم بوار قرباني کوي. دا څنګه لکه د ځینې کسان چې توبه وکړي دوی ورځې بعد بیرته په ګناه باندې اخته وي، نو یو دا چې دای به عزم کوي چې دا به نه کوي. دوم دا چې فوراً به هغه عمل پرېږدي، که فوراً هغه عمل پرې نه شو دی نو دا توبه نه ده. او دریم دا دی چې کچېرې مثلا د الله تعالی حقوق یې ضایع کړي، د مثال په توګه لمونځ ځینې قضا شوی وي، روژه ځینې قضا شوی وي، نو دی د هغه قضا راوړي. او څلورم شرط دا دی که د بندګانو حقوق بیا ځینې فوت شوي وه، یا د چا حق خوړلی و، پر چا ظلم کړی، د هغه حق به ادا کړي، یا د چا غیبت کړي. د غیبت په ارتباط علماء کرام وایي که چیرې هغه سړی چې تا یې غیبت کړی دی خبر شو، بیا یې یوازې طریقه دا ده چې ته به د هغه څخه معافي غواړې، هغه به تا ته د زړه د کومې معافي کوي، خالي په خوله به معافي نه درته کوي. او که هغه خبر نو بیا علما وایي چې دا طریقه فهم ده چې تا هغه خبر کړي، او کله خبرولی نه سوای نو د هغه دپاره دعا غواړه، ته د هغه دپاره د الله تعالی څخه دعا غواړه، ډېرې دعاوې ورته کوه، او د هغه دپاره چې څومره ډېرې دعاوې تا وکړې نو په دې وجه به الله تعالی ستا ګناهونه چې تا د هغه غیبت کړي دي دا د معاف کړي. نو دا د توبې شرایط دي. توبه په دوه شرایطو الله تعالی قبلې، لیکن
دا خبره ضروری ده چې د توبې د کښلو وروسته توبه پر خپل ځای پاتې شي، توبه ماته نشي. د توبې د پر خپل ځای پاتې کېدلو دپاره دا ضروري ده چې سړی به د هغو کارو څه ځان ګوري چې د هغو په وجه دی په ګناه کې واقع شي. مثلا یو د الله بنده دی، دینداره سړی د ژیرې په وهلو یا په خریلو باندې اخته او یا د یو مجلس په وجه په اخته شي، نو بیا دته الله تعالی د دې توفیق ورکړي چې ته ژیره پرېږده، نو بیا ژیره پرېږدي. دی دې دا فکر وکړي چې دغه عمل چې ما مخکې کاوه د دې اصلي سبب شي. نو عموما چې سړی فکر وکړي دا د بدو انډیوالانو ملګرو سره ناسته انسان دغه عمل ته ودرېږي، نو د هغو مجلسونه به پرېږدي. ولې که هغه مجلس پرې نه ښودي بیا دی په دې عمل باندې مبتلا کېږي. دا هره ګناه چې ده دا یو عادت جوړېږي او د دې بالکل تجربه ده. تاسو به دا کسان لیدلي دا نسوار څکي یا سګریټ څکي، ډېر وخت یې دا نسوار یا سګریټ ویښي، لیکن کله چې د یو بل نسوار کوونکي سره او یا د یو سګریټ څکونکي سره کښېني نو د هغه د اثر سره بیرته متاثر کېږي او دغه عمل ورسره شروع کېږي. نو هغه مجلس او هغه ځای به پرېږدي چې سړی په هغه کې مبتلا کېږي. نو الله تعالی د توبې دپاره دا شرایط بیان کړي. البته ګناه دوه قسمه ده، یو د عوامو خلکو ګناه ده چې د دین سره چندانې ارتباط نه لري، هغه دې ارتباط باندې چې دوی د دین په مسائلو کار نه لري. یو د علماو ګناه ده او د دیندار خلکو ګناه. د دیندار خلکو ګناه که د دین په ارتباط وي، د مثال په توګه داسې یو ګناه یې کړې وي چې هغه دین ته تاوان رسي، که په پټه کړی او په پټه به الله تعالی څخه معافي غواړي، که په ښکاره کړی او په ښکاره به معافي غواړي. د مثال په توګه د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې یهود وه د پیغمبر علیه صلات وسلام د رسالت رد یې کړی و والعیاذ بالله. اوس پر دوی باندې دا فرض و چې دوی به د عامې مجمعې په مخ کې د پیغمبر علیه السلام د رسالت اقرار کړي. دا که دی رد کړی وي او په کور کې بیا وایي چې ما د دې څخه توبه کړې ده، دا بیا نشي کېږي، ځکه توبة سر بسر و توبة الجهر بالجهر، د ښکاره توبه به په ښکاره او د پټې توبه به پټه. نو دا د عوامو خلکو توبه دا شرط نه لري چې هغه به خامخا په ښکاره باندې توبه کوي، لیکن که علماو څه داسې یو عمل وشي او هغه عمل دین ته تاوان رسي نو بیا به په ښکاره باندې توبه کوي، تر څو چې خلک په دوکه کې ونه لویږي. نو الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر نه هغه کسان چې هغوی توبه کښلې وي من بعد ذلك د دې کفر نه وروسته، واصلحوا او هغوی صالح هم ګرځېدلي وي، د زړه کیفیت یې هم صالح وي، فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله عز وجل پوره بخښونکی او پوره مهربان دی. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. ان الذين يقينا كسان كفروا چاوی کفر کړی دي من بعد ایمانهم داوی د ایمان راوړلو نورسته ثم ازدادوا كفرا او بیا افسی زیاد کړی وی کفرن کفر لن تقبل توبتهم هیڅ کله به قبول نکړه شي د دوی توبه، هیڅ کله به د دوی توبه قبول نکړه شي. واولئک هم الضالون، واولئک دغه خلق هم دوی الضالون گمراهان دي د حق د لین ساوشت. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یقینا هغه کسان چې هغوی کافران ګرځېدلي وي بعد ایمانهم د هغوی د ایمان راوړلو نه وروسته، یعنی ایمان راوړي او د ایمان نه وروسته العیاذ بالله د ایمان څخه وګرځي او بیا پر دې کفر باندې کلک پاتې شي او حالت د زکندن ور باندې راشي، نو په دغه حالت د زکندن کې د دوی توبه دا نه کوي، دغه د حالت د زکندن توبه دا معتبره ده. ان الذين يقينا اغكسان كفروا چاوي کافران وي بعد ایمانهم ورسته داوي د ایمان ورسته دي کافران ګرځېدلي وي ثم ازدادوا
او بیا زیادت کړي وي یعنی پر کفر یې دوام کړي وي ثم ازدادوا بیا زیات کړي وي کفرن کفر یعنی پر کفر یې دوام کړي وي لن تقبل توبتهم نو هیڅ کله به قبول نه کړل شي توبتهم د دې توبه به هیڅ کله قبول نه کړل شي یعنی پر دې کفر باندې دوام وکړي درداسي وخت چې دوی د مرګ حالت ته ورسیږي دا د مرګ حالت ته چې ورسیږي په دا وخت کې بیا د دې توبه نه قبلېږي مراد څه د زکندن حالت یا هغه حالت دی چې زکندن خو نه وي المرد چپه طرفه راوځي یعنی د غرب د طرفه سلمر را پورته شي بس دا وخت هم بیا توبه نه قبلېږي یو مطلب یې دا او یا دا کدی د کفر سره سره د ګناهو څخه توبه کوي نو دا د ګناهو څخه توبه کول یې نه کوي چې کفر ورسره او د ګناهو څخه توبه کوي نو دا توبه نه کوي ځکه چې توبه د ګناهونو څخه دا خو یو اطاعت دی یو فرعي عبادت دی او د فرعي عبادت د قبولیت د پر ایمان شرط دی او د ایمان نه نو اطاعت فرعیه یو فرعي اطاعت یو جزئی اطاعت چې توبه ده دا هغه وخت راتلای شي چې ایمان راځي چې ایمان نه دا تعمیر خونه دی آباد نو ځکه دا توبه هیڅ کله د دې څخه کمږي اولئک هم الضالون اولئک دا خلق هم دی الضالون گمراهان دي یعنی دی چې توبه نه نکړي د دې توبې څخه ورسته دی اوس پر گمراهی پاتې دي دا د دې گمراهی دا اوسم سالمه یا دا مطلب چې دی د کفر سره سره د زینو ګناهو څخه توبه وکړي دا توبه مقبوله نه ده نو خلک دې پر دی باندې د صالحانو ګمان نه کوي چې د کفر سره سره د زینو ګناهو څخه توبه کوي او بیا خلک وایي چې دا او صالح ګرځیدل دي نو صالحان نه دي اوسم هغه شي د کمک چې گمراهان او اوسم هغه شي گمراهان ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين ان الذين يقينا اكسان كفروا چاوي کفر کړي وي وماتوا او بیا مړسوي وهم كفار حال دا چاوي کافران وي فلا يقبل من احدهم نو هیڅ کله به قبول نکړسي من احدهم د یو د دوی څخه ملء الارض فدکوال دمزکی ذهبا سرزر ولو افتدى کشیر هم په دی اور کړی به پاغسر اولئک دغ خلق لهم د دوی د فار عذاب علیم دردناک عذاب دی وما لهم من ناصرین او نستد دوی د فار کوم امداد کوونکی او کومکی یعنی کوم خلق چې کافران وي او د کفر په حالت کې مړ شي دا ایمان دا انتهایی ډېر لوی سرمایه چې کوم خلق د کفر په حالت کې مړ شي نو دوی بیا د قیامت پر ورځ د الله تعالی په حضور کې کبل فرض دومره طاقت ولري دومره سره زر ولري چې دا ټول عالم پډک شي څومره لوی دنیا ده دا ټول دنیا په دې سرو زرو ډک شي او بیا دوی د الله تعالی په لار کې مصرف کی تر څو د الله تعالی د عذاب ځان خلاص کی نشي ایمان دومره لوی سرمایه ده الله عزوجل چې کوم بنده ته ایمان ور نصیب کړي دا تمام عالم د دې ایمان په مقابله کې د یوې روپی حیثیت نه لري ځکه دا ټول دنیا چې سره زر شي څومره ډیر سره زر بکی دا وچی وو دا دریابونه چې ګر په ګټ کې دا غرونه دا راونه دا څومره دنیا دا ټول دنیا چې د سرو زرو ډک شي دی به دا ټول دنیا د سرو زرو چې ډکی دا به د دې په عوض کې ورکی چې د خدای د عذاب ځان خلاص کی لیکن بیا به هم خلاص وای نه به دا جنې قبلې نو ایمان یو زره ایمان دا انسان ته نجات ورکړي ایمان څومره لوی سرمایه روایت کې دا راځي تفاسیر کې دا خبره راغستې چې هغه جنتی هغه مؤمن چې یو زره ایمان یې پزړه کې وي چې کله دوزخ ته واچول شي په دوزخ کې په اور سوزي وای دا به دومره خوشاله
دومره خوشالي لکه دا جنتی چې په جنت کې خوشاله په دې باندې چې دا یقین وي چې ورځ خو د جهنم ایستل کېږي نو دا د وزره ایمان په وجه لکه مؤمن په ځل کې وزره ایمان پاتې شي نو لوی خبره ده چې سړی د خپل ایمان تر مرګ پورې ورسي کله ایمان په حال کې انسان د دنیا څخه ولاړی بس کامیاب دی بنیادی شی ایمان دی د خپل رب پر ذات باندې صحیح عقیده پیغمبر علیه السلام رسالت تسلیم اول ملائکه باندې ایمان رسولان باندې ایمان د آخرت په ورځ باندې ایمان بنیادی شی ایمان نو الله عز وجل دلته د کافرانو بد حالت بیانې ان الذين يقينا اغكسان كفروا چاوي کفر کړي وماتو او پر دې کفر باندې مړ شوی پر دې کفر باندې مړ وی الله دې حفاظت وکړي وهم كفار او هغه کافرانو ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولن يقبل نو هیڅ کله به قبول نکړي من احدهم دا وی څخه یعنی د هغوی د ګناهونو په وجه باندې چې کړي هیڅ کله به قبول نکړي ملء الارض پډکواله د مځکی ذهبا سرزا یعنی چې د مځکه پډکیږي دومره سرزر دا به هم قبول نکړي ولو اقتدا به کڅهم دی هغه په دې سره فدیه کی یعنی که فرضن دی دا ولري نو دی به فدیه کی خو بیا به هم د دوی د اعمالو کفاره په ونسی د دوی د کفر کفاره به ونه ګرځي دا فدیه به د دوی د کفر د پاره کفاره نسی اولئک لهم عذاب الیم اولئک دغ خلق لهم د دوی د پاره عذاب الیم دردناک عذاب وما لهم من ناصرین او نبی دوی لره من ناصرین هیڅ مددگار هیڅ یو مددگار به هم نه چې د دې امداد دی وکي نو الله تعالی چې مؤمن ته ایمان ورکي او دا یوازې محض د الله تعالی فضل کنه نو دا یو مؤمن او د یو کافر تر مابین څه فرق دی الله عزوجل یو شاته ایمان نصیب کی دا څومره لوی فضل دی څومره لوی رحم دی چې په دې خپل بندای وکي نه پر الله تعالی باندې دا لازمی ده او نه دی بنده الله تعالی ته کوم شی ور کړی دی نه الله تعالی د چا شي ته ضرورت لري بلکې دا محض کرم او فضل وي چې چاته ایمان ورسي نو ایمان انتهایی ډیر لوی سرمایه قران کریم کې الله فرمایي چې انسان د جهنم د اور اخلاص او جنت ته داخل شو بس دا کامیابی ده امن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د جهنم د اور اخلاص او جنت ته داخل شو نو بس دا کس کامیاب لکه نو کوشش سره دا وکي چې د خپل ایمان حفاظت وکي د ایمان حفاظت هغه وخت کیږي چې د انسان سره د خپل رب د عذابونو بیره دوامدار ملګری او د خپل رب د رحمتونو امید دوامدار ملګری دا لازمي ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر هیڅ کله به تاسو حاصل نکړي البر نیکی حتى تنفقوا مما تحبون ترڅو چې تاسو مصرف کړئ مما د هغه څه تحبون چې تاسو یې خوښوي وما هغه تنفقوا چې تاسو یې نفقه کوي من شيء یو شی فإن الله نو یقینا الله عز وجل به فاغبان علیم ورا علم لرونکی الله تعالی ته فاغبان علم لن تنالوا البر درېم سفاره ده د مخکنی آیاتو سره مناسبت داري چې مخکې آیات کې الله تعالی و فرمایل چې د کفارو څخه د دې فدیه کله سرو زرو کسره زروي او دومره ډیر وي چې هغه د امزکه پډکیږي نو دا بجنه قبول نشي ځکه چې دا د ایمان په حال کې قبلېدل او بیا په دنیا کې قبلېدل په آخرت کې نه قبلېږي نو دلته به الله تعالی بندگانو تخفل نیکو بندگانو ته مؤمنانو ته دا وایي چې د آخرت نجات پدې کې دی چې تاسو خپل محبوب مال خدای عزوجل په لار کې خرج کړئ او د آخرت نعمتونه او د آخرت کامیابی او سعادت
د دې مال په ذریعہ په دنیا کې حاصل کړي. ځکه مال هم زما دی ما در کړی دی، ستا وجود هم زما دی ما در کړی دی، او ستا ژوند او استعداد هم زما دی ما در کړی. بیا زما په شی باندې ته خیرات کې او زه ستا د آخرت درجات دې لوړوم. دا هم محض د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم او احسان دی چې په دې خپل بنده باندې کوي. او دوم ربط و مناسبت ادا دی چې مخکې آیاتونو کې دا ذکر شو چې کافرانو د خپل ظاهري عزتونو او مالونو د حاصلولو په خاطر باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رسالت نه تسلیماوه، او د يهودو علماو او د نصاراو علماو د دې لپاره چې عزت یې ولاړ نشي د دوی په ګمان باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره نه تسلیمو، او یادا چې پیسې دې ولاړې نشي د پیسو د ګټلو د پاره دا هر څه کول. نو تاسو دا څه مکوئ، بلکې تاسو د پیسو په وجه خپل آخرت مخ خرابوي، د پیسو په وجه خپل آخرت جوړ کړئ. ځینې د الله تعالی بندگان د پیسو په وجه خپل آخرت خرابوي، او ځینې د الله تعالی بندگان وي د پیسو په وجه خپل آخرت جوړي. نو تاسو خپل آخرت جوړ کړئ په دې پیسو باندې، خپل آخرت مور باندې خرابوي. د دې آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت داسو. لن تنالوا البر، د بر کلمه چې دا وايي یو شی په کامله توګه باندې پوره کول، او نیکی ته ویل کیږي. او کوم کس چې نیکی کوي صالح کس وي هغه ته بار وایي، او جمع ابرار راځي. لکه ان الابرار لفی نعیم. بر دا هغه نیکی ته ویل کیږي چې په هغه کې ټول آداب او ټول شرایط پر ځای شوي. د مثال په توګه یو خستا محبوب مالی یا په هغه طریقه باندې شریعت درته وایي ادا کې نه پر چا احسان واچي، نه هغه ته په خپل خبرو او یا په خپل عمل باندې تکلیف او ایذا ورسي. او بل دا چې دې کې ریا هم رانیسي، او په داسې طریقه باندې ور هم نه کې چې د بل چا حقوق د سره تړلي او وابسته وي. نو دې ته بر او نیکی وایي. نو تر ټولو عظیم نیکی دا ده چې سړی د خدای عزوجل په لار کې خپل دته محبوب شي دا مصرف کړي. دا نه د لازمي چې سړی ډیر مال مصرف کړي، او دا نه د لازمي چې خامخا پیسې مصرف کړي، بلکې کوم شی چې دته ډیر محبوب وي هغه شی د خدای په لار کې مصرف کړي. دا تر ټولو لوی نیکی ده. ولن تنالوا البر، هیڅ کله تاسو حاصلوي نشئ، یعنی هیڅ کله به تاسو حاصل نکړئ البر نیکی حتی تنفقوا مما تحبون، تر سوچ تاسو مصرف نکئ، حتی تر داسې اندازې تنفقوا چې تاسو مصرف نکئ مما د هغه څه څخه تحبون چې تاسو خوښوي، چې تاسو ته محبوب وي، تر څو مو هغه د خدای عزوجل په لار کې مصرف کړی نه وي، نو عظیم نیکی او عظیم سعادت به محاصل کړی نه. صحابه کرام رضی الله عنهم خدای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې عاشقان او د خدای په ذات یې سی عقیده او آخرت یې یقیني تر دنیا خیر او بهتره ګڼل. ځکه صحابه کرام داسې خلک وو چې دنیا ورته هیڅ نه معلومېده او هر څه د آخرت لپاره قربان کړي. نو کله چې دا آیات نازل شو، ابو طلحه رضی الله عنه دا یو ډیر عظیم صحابي دی، مدینه منوره کې ډیر مالدار صحابي، انصاری صحابي. فدای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه صحابه کرامو څخه دی، ډیر نور ښه صفات هم درلود، مجاهد هم او د خدای په لار کې مخکم مالونه مصرفول، د ایمان نور راوړي. ام سلیم رضی الله عنها دا د حضرت انس رضی الله عنه مور دې خاون چې وفات شو، بیا ابو طلحه دا وخت له ایمان نور راوړي. نو ابو طلحه هغه ته د نکاح پیغام واسطه چې زما سره نکاح وکړه، هغه ټول په دې شرط تاسو سره نکاح کوم چې ته ایمان راوړې. نو بیا ابو طلحه رضی الله عنه ایمان راوړ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې ام سلیم، د ام سلیم اصلي نوم رمیسا و، رمیسا بنت ملحان.
نو ویل به چې رمیسا ام سلیم الله ته دومره محبوبه شزه ده چې د دې مہر د ابو طلحه اسلام وګرځاو، د ابو طلحه اسلام یې د دې مہر وګرځاو. ډېر عظیمه شزه ده او ډېر د دین خدمت کړې. ابو طلحه رضی الله عنه نیک او صالح انسانو چې ایمان یې راوړ. پیغمبر علیه السلام ته راغلی چې ما ته زما په مال کې تر ټولو محبوب یو باغ دی، بیرحا ورته وایي. دا بیرحا د مسجد نبوي مقابل چې مسجد نبوي کې سړی ودرېږي د محراب طرف ته مخ کې شاته یې د ملک فهد دروازې راځي، د ملک فهد د دروازو سره متصل دغه ځای بیرحا. او خوا دلته یو غټه اماره ولاړه وه د اصطفا په نامه باندې، او دلته یو دروازه او باب مجیدی ورته وایي. دغه د باب مجیدی علاقه ده د بیرحا علاقه. بیا چې کله د مسجد نبوي توسيع شوې ده په دې کې دا مسجد بیرحا وستللی دی، دا اوس د مسجد نبوي حصہ ده. تقریبا په دا دروازو چې د ملک فهد په دروازو چې را داخل شي سړی دغه د مخ ساحه ټوله بیرحا، او دې کې یو څاو ډېرې خوږې اوبه وې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ورتلی، هلته به اوبه څښلې او هلته به اوسېدی. ډېر بهترین باغ، دول ماته تر ټولو محبوب باغ دغه باغ. خدا چې الله تعالی فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نو زه نیکي حاصلوم، دغه محبوب مال د الله تعالی په لاره کې مصرفوم. نو ته اوس راته وښیه ستا سره مشوره کوم څنګه یې مصرف. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې په خپلو اقرباو کې مصرف. نو بیا هغه راولاړ شو، خپل د اکا زامن و قریبان چې فقرا هغوی ته دا صدقه کوي ورکړي. حضرت عمر رضی الله عنه د خیبر په علاقه کې یو ډېره بهترینه ساحه علاقه درلوده، خپل مستقل باغ و. پیغمبر علیه السلام ته راغلی چې ما ته دا ډېر محبوب دی او دا د الله تعالی فرمان دی چې لن تنالوا البر، نو زه دغه مال د خدای عز وجل په لاره کې نه کوم. او یو منځه یې درلوده چې دته ډېره محبوبه وه، ول دا د خدای په لاره کې آزاده وه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه راغلی، هغه هم یو منځه درلوده او دته ډېره محبوبه وه، هغه یې آزاده. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه راغلی، یو آس یې درلود، ډېر ښایسته او بهترین آس یې و، هغه یې واخیستی. پیغمبر علیه السلام ته وویل چې دا د الله تعالی په لاره کې بس صدقه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د آس د زوی حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه ته ورکړ. زید رضی الله عنه پر نبی علیه السلام انتهایی ډېر ګران، ځکه زید رضی الله عنه داسې یو کارنامه کړې وه چې انسان د هغه تصور ونیسي. هغه دا چې زید رضی الله عنه د خپلې مور سره یو ځای روانو په سفر باندې، کوچنی هلک و، نو بیا پر لارې باندې په غله پر پیښ شو. دغه هلک یې د مور څخه واخیستی جلا یې، دا یوړی بیا په مکه کې خرڅ کړي. په مکه کې چې خرڅ کړي، حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه وخت لا چې نبی علیه السلام په نبوت نو مبعوث شوی، دغه زید یې رانیوی. زید چې رانیوی، بیا خدیجه رضی الله عنها دغه زید د غلام په حیث سره اوسېدی، دا یې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو څنګه اخلاق و، پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره اوسېدی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام د ښو اخلاقو په وجه باندې یو وخت یې پلار او اکاګانو څرک لګولی و چې دا زید په مکه کې. نو راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې دا غلام نه دی، دا دغسې غلو زموږ ته بیولي. پیغمبر علیه السلام ته مال خاخور ته اجازت دی، لیکن و په زور به یې تاسو نه بیایست. هغه ته یې وویل چې زموږ سره ځې، نو ده ورته وویل د نبی کریم علیه السلام فراق او ستاسو سره صحبت دا خو هېڅ کېدای نشي. نه یې مور پلار او ټوله کورنۍ پر پرېښود، ځکه پر نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې زیات ګران، او د ده زوی حضرت اسامه دا هم داسې پر ګران، ولې چې هغه پلار هر څه پر نبی کریم علیه السلام ته ایښي. حضرت زید رضی الله عنه چې دا آس راوستی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د آس د ده زوی اسامه رضی الله عنه ته ورکړ. د زید رضی الله عنه لږ په دې باندې خواباله شوه، یعنې زړه کې لږ پریشانه شو چې دا خو یعنې زما مال بیرته زما کور ته راغلی. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ستا مال الله قبول کړي، ځکه چې تا خو د خدای په خاطر باندې صدقه کړي،
ستا خدا نظر نو چې بیرته بستا کور ته درځي دا چې ما هغه تور کې ته په دې پریشان کېږم نو صحابه کرامو د دې مصداق او دغه آیات باندې عمل کړی دي د دې مصداق ګرځېدي نو د الله نیک بندگان باید هغه چې دته محبوب شي د خدای په لار کې نه بقاکي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نړۍ مسلمانانو تاسو به هیڅ کله حاصل نه کینی کی یعنی کی به حاصل نه کی یعنی د ثواب په اعتبار به عظیم نه کی حاصل نه کی د الکلام به عوض سره مزاب څخه یعنی ثوابه چاغه جنت دی حتا تنفقوا ترڅو چې تاسو مصرف نه کی نه پکا نه کی د الله تعالی په لار کې مما د هغه مالونو څخه تحبون چې تاسو یې خوښوي یعنی چې کوم مالونه تاسو خوښوي که هغه فرائض وي که نوافل یعنی نفلی صدقات او واجبه صدقات چې زکات او دادی دام دواړه پکې شامل دي د دې څه څو مسائل راوته یو مسله دادی نه راوتل چې اصل مقصودی شی هغه خپل محبوب شی د خدای په لار کې نه پکې کول دا نه لازمي چې ډیر مال نه پکې کول اوس یو چاته ډیر مال محبوب وي نو دا ډیر مال نه پکې کول دا د لپاره د محبوب شی صدقه ده یو چاته یو ډیر معمولی شی وي خو دا ډیر محبوب وي دا صدقه کول نه یو مسله خدای رااله چې محبوب شی د خدای عزوجل په لار کې نه پکې کول دوم دا چې حتی تنفقوا مما تحبون دا من د پاره د تبعیض دی دا په اصل کې من ما دی یعنی د هغه شان څه چې تاسو یې خوښوي دا هغه څه یو شی صدقه کول معنا یې دا نه ده چې یعنی ګرد تاسو صدقه کوي بلکې دا هغه څه یو شی صدقه کول دیږي اشاره و دې ته چې په صدقه کې اعتدال کول پکار یعنی دا چې صدقه کولم نه دی جائز چې ترا ولار سي دومره صدقه وکي چې سبب ارته فقر ته آماده او یا دې پزړی کې شیطان وسوسې در اچي چې کاش کې مدا کار نه وای کړی نو داس کار به هم نه کوي ځکه د مما صدا مسله راوت او دریم مسله دا جن راوتل دریم مسله دا جن راوتل چې د مال محبوب څخه مراد نفلی شی او واجبه او فرائض دواړه مراد دي څلورمه مسله دا جن راوتل چې مال محبوب هغه ته ویل کیږي چې ستا ضرورت ورته او ته د خدای په لار کې صدقه کوي ستا ورته ضرورت او ته د خدای عزوجل په لار کې صدقه کوي او بل دا چې دا لازمي نه ده چې ټول به صدقه کوي بلکې بعض د هغه صدقه کول هم پکې راځي وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما هغه تنفقوا چې تاسو نه پکې من شيء یو شی یعنی هر هغه شی چې تاسو نه پکې یعنی کمزور شی تاسو نه پکې پر هغه الله تعالی تاسو ته ثواب درکوي لیکن کمال ثواب یوازې په هغه شي کې دی چې تاسو ته محبوب نو په فالتو کمزوري شي مصرفولو باندې هم الله عزوجل علم لري وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم او هغه چې تاسو نه پکې من شيء یو شی فإن الله يقينا الله عزوجل به باغسر عليم فرع علم لري یعنی هر شی چې تاسو د خدای په لار کې نفقه کوي کپالتو شی کمزوري شی نو هم تاسو نیت پاغه کې معتبر ثواب الله تعالی پر هر صدقه سړی ته ورکي البته کامل ثواب عظیم ثواب هغه شبانی دی چې سړی ته محبوب وي مصرفي کی نور نو هغه شان چې د همیشه د پاره د سړی مزاج دا ګرځیدلی چې دا فالتو بیکاره شان د خدای په لار کې نه پکې کوي پیدا مکروه عمل دی او پر دې باندې الله تعالی کله ناراضه کیږي چې ته چې ستاسو خانه خوښ شي وي کمزوري شي وي چې تاسو په بازار کې واره نه کی او یا ستاسو څوک دا وسی نه غواړي نو ته د خدای په لار کې نه پکې کدینیت په هغه کې مصلح وو دا و چې اوس کو دا شي نه پکې کوم قبل وخت بل شي په لاس را دي بل نه پکې کوم عادت دي دا نو بیا پروا نه لري کله چا دا عادت وو دا بیا صحیح طریقه نه ده ځینې د الله بندگان د زکات په مسائلو کې انتهایی ډیره کمزوري کوي هغه فالتو شي چې دته د 1 روپۍ حیثیت نه لري چې خلکو ته دا غسی ورکی احسان نه ور باندې مني نو هغه شان دي د زکات په اصول کې ورکی دا الله تعالی په دې ناراضه کیږي او دا یو قسم ډیره کمزوري ده د نعت دی د یو نارینه د پاره دا نه د پکا
چې الله عزوجل ستاسو سره دومره احسانات وکړ. پیسې د الله تعالی دي، ستاسو ژوند د الله تعالی دی، ستاسو وجود د الله تعالی دی، ته پیدا کړی الله تعالی، ته ته استعداد درکړی الله تعالی، او ته د خدای په لار کې دغه دني دغه کمزوري دا پالتو شي دا نه پکې، او په دې باندې بیا د آخرت د عذابونو د نجات تمنام لري. دا خو ډیره کمزوري خبري. الله دې مو د دې څخه حفاظت وکړي. صدق الله.